الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منګه د ځنګلي ځناورو قصه دې ځای پورې را رسولې وه. از وظیفه بعد زین امید بر حق همه گویم تو را الحق مر گر وظیفه بایدت ره پاک کن هین بیا و دفیان بے باک کن. دغه قصه مخکې نه را روانه ده. دې کې 11 حصې درس وشو او آخر کې دې ځنګلي ځناورو به په نمبر یو زمري ته ورلیږلو او زمري معاهده داسې شوې وه چې زمري به په چا تعرض نه کولو، ځنګل ته به نه ورتلو. نو کله چې دا سوی نمبر شو د خرګوش، هغې یو سکیم تیار کو چې د زمري نه ځان خلاصول پکار دي. نو دا لږه لیټ شوه. منصوبه یې ځان سره زړه کې ساتلې وه چې کله زمري ته راله، زمری ورته ډېر غوسه و او ورته یې وویلې، پروني درس کې مونږ وویلې چې یاره ته ولې دومره لیټ شوې، اوس به دې تا ته به زه خپل عمل وښیم. هغې ورته عذر وکړو چې زما عذر ومنه. په لار کې یو بل زمری زموږ مخې ته راووتو او ما سره یو بل خرګوش او سوی هم وه. هغې رانه ایساره کړه. ما ورته ویل چې موږ خو د بل چا په خدمت کې یو، موږ مقرر یو، ته ما پرېږده چې هغه ته اطلاع ورکړم. بل زمري راته وویلې چې ځه ته لاړه شه او دا ملګری به د ما څه ګیره او ګاڼه وي او هغه ته خبر ورکړه چې نور ستا دغه وظیفه قطع شوه، نو زه تا ته رالم. نو دې زمري ته وویلې چې نو که چېرې ته وایې چې تا ته مستقل طور دا وظیفه ستا راځي، نو اول دغه زمری ختم کا، موږ ته لاره صفا که، موږ نه را پرېږدي. نو جواب گفتن شیر خرگوش را و روان شدن به او. جواب ورکول د زمري دغه سوی ته او روانېدل د هغه سره. گفت بسم الله بیاتا او کجاست پیش رو شو گر همه گوی تو راست تا سزایی او وسط چونو دهم ور دروغ سین سزایی تو دهم اندر آمد چون قلا او زیب پیش تا بر دورا بسوی دام خیش سوی چاهی کو نشانش کرده بود چاه مغرا دام جانش کرده بود می شدن این هر دوتا نزدیک چاه این خرگوش چو آب زیر کاه آب کاهی را به همون می برد آب کوه را عجب چون می برد دام مکری او کمند شیر بود طرف خرگوشه که شیر را بود. گفت بسم الله. زمري ورته ویلې کله چې هغه سوی یې ویلې چې په لار کې بل زمری زموږ مخې نیولې ده، زمري ورته فوراً ویلې بسم الله. بسم الله معنا خو یعنې په نوم د الله. خو د بسم الله یو مقصد دا دی چې زه چې ځو کار شروع کې بیا راشه تا او کجاست چې هغه چرته دی ما سره لاړه شه. پیش رو شو ته رهبر شه، مخکې شه، مخکې تلونکي شه، پیش رونده نه دی. گر همې ګویې تو راست که چېرې ته رښتیا وایې نو مخکې شه، زه درپسې یم، ما ته دغه زمری وښیه. یا پیش در شو گر همې ګویې تو راست، یا بیا داسې وی پیش در شو، دا هم پارسی کې استعمالیږي، یعنې ته مخکې شه، دروازې نه وځه، مخکې شه. او یا پیش رو شو گر همې ګویې تو راست تا سزایی او وسط چونو دهم، چې هغه ته هم سزا ورکړم دغه زمري ته، او د هغه په شان سل زمریان نور یې هغوی له هم سزا ورکړم. ور دروغ سین، او که چېرې دا خبره دروغ ده چې ته په لاره کې یو زمری موږ ته رکاوټ جوړ شوی دی، سزا یې تو دي هم چې تا له زه ستا سزا درکړم. اندر آمد چون قلاو زیب پیش، دی مخکې لاړو، روان شو دغه خرګوش لکه قلاوز. قلاوز دا د ترکیه لفظ دی، ترکی ژبه کې قلاوز رهبر و رهنما ته وایي، یا چې فوج کې به کوم سرلشکرو پخوا زمانو کې او مخکې به د ټول هغه ته به قلاوز وی. تا بره دورا بسوی دام خیش، او د خرګوش وی دې دپاره ته مخکې شو چې خپل دام ته ورولي. دام خیش خپل دام ته بره دی یوسي ورولي. سوی چاهی کو نشانش کرده بود،
او هغه کوی ته ورولي چې د په نښه کړی و. چاه مغرا دام جانش کرده بود. او دغه جوور کوی لره د دې زمري د پاره د روح د پاره دام جوړ کړو، منصوبه تیار کړی و. مغه د مغاکم غټ کندوړي ته وای، غټ کند ته وای. او مغ جوور ته وای. چاه مغه یعنی جوور کوی لره د ځان دام جوړ کړی و. لکه مخکې نه د منصوبه تیاره کړې وه، د خرګوش یو کوی و، هغې کې چې وکتل سوچ او فکر یې وکړو، نو هغې کې خرګوش ته خپل تصویر ښکاره شوی و. نو دې ذهن کې دا منصوبه تیاره کړه چې زه به دا زمری راولم او زه به یې مخې ته یم، نو لاندې به زمری خپل تصویر وویني، زه یم چې دا موږ ته ناست دی، موږ نه پرېږدي په دې کنده کې. خو ډېر ژور و، خو زمری به جذباتو کې دی به پرې حمله وکړي، هماغسې وشو. نو ده ورته دغه دام ایښی و او دوکه ورکوله. ګوره یو خرګوش کمزوري یو لوی طاقتور څه د لاس آخر ختم شو، چې وروستو قصه را روانه ده. می شدن این هر دو تا نزدیک چاه، این خرگوشه چو آب زیر کاه. دا دواړه می شدن، ما مخکې ویلو چې شدن د رفتن په معنی هم راځي. دا دواړه تلله او روان شو تر دې نږدې د کوی پورې، کوی ته ور نږدې شو. این خرگوشه چو آب زیر کاه. اوس مولانا صاحب وایي تعجب دی، خرګوش ته وګوره لکه آب زیر کاه. آب زیر کاه دا یو ضرب المثل و چې یو سړي به ډېر مکر او فریب دوکه کوله، نو آب زیر کاه به ورته وي. اوبه د بوسو لاندې، لکه په ظاهره کې بوس ښکاري، ټول او لاندې اوبه دي، یا د کویې د غټه کنده چې ورشي پې او پکې ډوب شي. آب زیر کاه دا مطلب. ښه آب کاهے را بہامون میں براد، آب کوہے را عجب چون میں براد. مولانا صاحب وایي چې آب کاهې را بهامون می برد، دا خو عامه خبره ده چې اوبه بوس لره چې دا یو ډېر سپک څیز دی، صحراګانو ته وړي، په هوایي کې او دشتو ته یوسي، په مخه کړي، په سر یې اخیشتي. خو آب کوهې را عجب چون می برد، خو اوبه غر لره څنګه وړي، روانولی شي او وړي شي اوبه. بعضې نسخو کې دا کاه راغلی، کاه کوهې را عجب چون می برد. کاه یعنی یو بوس، دا غنم چې غوبل کې یا تریشل کې او دا بوس ته پاتې شي، دا سپکه. نو وایي دغه کاه کوهې را، یو سپک واښه بوس دا غر څنګه وړی شي، نشي وړی، عقل نه مني. مراد د غر نه یا د اوبو نه دغه خرګوش او سوی ده چې کمزورې ده، او غر نه مراد زمری دی. دام مکری او کمندی شیر بود، طرف خرگوشی که شیر را ربود. دام د مکر داغه د شیر جالو، د مکر دام چې د شیر د زمری جالو دنده وه. کمند اصل چې د پړو اندرپایي او چت ته ورغورځئ، هلته کې کونډې خښې کي کمن، او دی د پړو باندې ورخیږي، دې ته کمن وایي. خو دلته ته مراد جال دی چې ته پکې یو ښکار ګیری. طرفه خرگوشی که شیر را ربود. طرفه یعنی اصل طرفه یو تازه او نیک ښې خبرې ته وایي، ناشنا خوشایند، دې ته طرفه و یجیبه. و یجیبه خرگوشو ناشنا که شیر را ربود، چې زمری وتښتولو او ختم یې که. آخر دې سوی د زمری دې کوی ته ورغورځولو، په خپلو خپو لاړو او د هغه په منصوبه بندۍ سره دې کوی ته یې ورغورځولو. ولې خپل تصویر یې آخر کې ولیدو او حمله یې پرې وکړه، سوچ یې ونه کړو، په جذباتو او غصه کې راغلی. مخکې د دې نه چې فکر وکړي، ډېر خلک داسې د هلاکت کندو ته غورځېږي چې سوچ فکر نه کوي، حمله کوي فوري، عقل نه کار نه اخلي. موسی فرعون را تا رود نیل، می کشد با لشکر و جمع ثقیل. پشه نمرود را با نیم پر، می شگافد می رود تا مغز سر. موسی یعنی یو موسی علیه السلام فرعون لرا تا رود نیل یا بحر قلزم، می کشد با لشکر و جمع ثقیل، راکاږي د لښکر و جمع ثقیل سره، د ډېر درون جمعیت و لښکر سره
دغه یو حضرت موسی علیه السلام مطلب دا دی کله چې الله تعالی وغواړي په یو کمزوري باندې طاقتور لره غلبه ورکوي. لکه څنګه چې موسی علیه السلام کمزوري په ظاهره کې د ساز و سامان و لښکر په اعتبار سره، خو لیکن الله تعالی فرعون د ده د لاسه غرق کړ. پشی نمرود را بانیم پر، می شگافت می رود تا مغز سر. وی نمرود د ابراهیم علیه السلام په دور کې د بابل ښار کې پادشاه و، نو هغه باندې الله تعالی ماشي مسلط که، په ماشي سزا ورکه چې د پوزه کې ننوت او دماغ ته ورسېده. اول ته به پیچکونه لګول، هغه جدا غټه واقعه ده، خو الله تعالی دغه یو ماشي نیم پر چې یو وزر نه او یو پر و او یو نو، والله تعالی چې وغوښتل نو نمرود یې په هلاک که. می شکافت می شگافت، اصل شگافتن خو شلولو ته وی، سوری کولو ته وی، خو مطلب می شگافت په دغه سورو کې ورننیستو تا مغز سر ته دی ورسېده. دغه یو ماشه کله چې الله تعالی وغوښتل نو ماشه طاقت ورکړ او هغه سره تدبیر نه و. او مطلب دا دی چې دا دلیل دی چې کله الله تعالی وغواړي د هغه داسې عجیبه قدرت دی چې کله وغواړي نو ضعیف په قوي باندې مسلط کی. ولې دغه نمرود سره بیا د ماشي چل نه ورتلو او اخر داغه د لاسه څه شو؟ هلاک شو. هغه د هلاکت سبب وګرځید. حال آن کو قول دشمن را شنود، حال نمرودی که شیطان را ستود. شنیدن یا شنیدن دا اوریدلو ته وایي، نو شنود د هغه چا حالت به همداسې وي چې د دشمن خبره واورېدله تباه کیږي به. بین جزای آن که شد یاره حسود، بین یعنی ببین وګوره جزا د هغه کسو چې د حسود یار او ملګری شو، حاسد چې د حسد د وجې د حق مخالفت کیا داغه انجام څنګه شو. دا تاریخ وګوره، روایات وګوره. حال فرعون که حامان را شنود، حال نمرود که شیطان را ستود. یا شنود ستودن صفت کولو ته وي، د چا مدح ته وي، داغه مدح کولو ته ستودن وي، اوریدلو ته شنودن هم وي، شنودن یا شنودن، او دغه مدح ته ستودن یا ستودن. نو که په ضمه سره وي او که د سین کسره وي. حال فرعون که حامان را شنود یا شنود، حال دغه فرعون وګوره چې د حامان یې واورېده. حامان د فرعون وزیرو، یو دا حامان دوم دی، یو بل حامانمو چې د حشایاشا وزیرو. دا حامان دوم دی چې د فرعون وزیرو. دغه وزیرو ډیر عنود او حاسد او بيدین او فرعون داغه په مشورو عمل کولو څه حالې شو؟ غرق شو. حال نمرودی کې شیطان را ستود، او د نمرود حال ته وګوره چې د شیطان صفت کولو، هغه پس روانو، د شیطان لارې خوخه کړې و، د باطل مدح صفت به کول او د حق مخالفت به کولو څه حالې شو. دشمن ارچه دوستانا گویدت، دامدان گرچه زدانا گویدت. دشمن ارچه یعنی اگرچه تا تا ظاهره کې دوستانه خبره کوي او ستا خیرخواهی کوي، ستا خو زړه خوشحالي، دامدان خو دام یې وګڼه، گرچه زدانا گویدت، اگر چې د دانې نه تا ته خبره کوي، تا ته دانې کوي خو دام کې دی ګیری. مراد د دشمن نه دلته نفس و شیطان دی، دا ستا دشمن دی. اگر که ستا خواهشات داسې وي خو خبردار، دام دان گرچه زدانا گویدت، گر تو را قنده دهد آن زهر دان. که تا له قند در کوي هغه زهر وګڼه، خواږه در کوي. گر به تو لطفه کند آن قهر دان، که په تا سره لطف او مهرباني کې دغه قهر وګڼه، دغه نرمه کې د ستا لپاره عذاب دی. چون قضا ید نبینی غیر پوست، دشمنان را باز نشناسی ز دوست. چون چنین شد ابتحال آغاز کن، ناله و تسبیح و روزه ساز کن.
نالم یکن کیت علام الغیوب زیر سنگ مکر بد مارا مکوب. چون قضا آیت اوس یو خبره بله ده په برنو شعرونو کې د دشمن نه د ځان ساتلو تحذیر فرمایلی و چې دینه حذر او ځان احتیاط وکړي. اوس وایي خو لیکن یو خبره ده کله چې د الله تعالی تقدیر راشي او قضا غالب شي د هغه مشیت الهي بیا به بغیر د ظاهري حالت نستا عقل به کار پریدي هیڅ به درته په نظر نه راځي ته بیا دوست و دشمن کې تمیز هم نشي کولی. د دې وجې نه دلته انسان دام کې گرفتار کیږي حذر او احتیاط کار نه کوي د تقدیر په مقابله کې. نو ته بیا په خپل علم او تدبیر باور مکوه بلکې توکل علی الله او رجوع الی الله سره تمسک وکا. اگر که د علم او تدبیر هم مپریدا مگر د علم او تدبیر سره تزرع زاری هم شروع کا. نو پدې کې دا مولانا روم صاحب وایي کله چې د الله تعالی پوه شي تقدیر وسراغه چون چونین شد ابتحال آغاز کن نالو تسبیح و روزہ ساز کن. کرکه چې دې دا رنګ شو خبره ابتحال آغاز کن. ابتحال څه ته وایي؟ د زړه د صدق دعا او زاری کول په اخلاص سره په عاجزۍ سره په خلوص سره دې ته ابتحال وایي. ابتحال شروع کا داسې دعا چې د زړه ني الله تعالی ته د زړه د کومې دعا وکا سوال وکا نالو تسبیح و روزہ ساز کن. بیا جړه فریاد تسبیح وکا ذکر وکا روزه ونیسا یعنی په دې سره سوکا د عبادت ظاهری او باطینی اهتمام وکا او اجز زاره سره الله تعالی ته داسې ارزو کا انتقام نالم یکن کیت علام الغیوب زیر سنگ مکر بد مارا مکوب. خدای ته ناله او جړاو کچې هغه ذات چې ته پویدون کې په غیبونو پویدون کې زیر سنگ مکر بد مارا مکوب. د مکر بد د کانی لاندې منګ مټه کوا چې منګ ته څوک غلط مکرو کې او تدبیرو کې او منګ هلاک کی. یعنی عالم الغیبه منګ د دشمنان دین د مکر بد نه منګ ته صدمه مرسوا. انتقام از ما مکشن در ذنوب یا کریم العفو ستار العیوب. انتقام از ما مکش انتقام زمنګ نه ماخلا اندر ذنوب په گناهونو کې یعنی د گناهونو په وجہ منګ له سزا مرا کوا یا کریم العفو یا بهترین عفو کون کیا چې ته ډېر کریم ذاته بغیر د استحقاق خلق لا هر څه ورکه او هغه بغیر د استحقاق دغه قابل نه او معافی کې بهترین عفو کون کې ستار العیوب پټون کې دا عیوبی د خلقو په عیبونو پرده اچي. آنچه در کون است اشیا هرچه هست وانو ما جان را به هر صورت که هست. آنچه در کون است کون یعنی دی عالم هستی و عالم وجود ته کون وای. دو کون چې کله پارسه کې راځي دو کون یعنی دواړه جهانه دنیا و آخرت ته مرادی. آنچه در کون است یعنی څومره سيزونه چې په دې عالم هسته کې دي موجود دي هر چی هست هر څه چې دي وانو ما جان را به هر صورت کې هست وانو ما د نمودن ناخ کاره کا ظاهر کا جان را منګ لرا په هر شکل کې چې دي په خپل اصلي شکل کې زمنګ زړه باندې منکشف کې چې منګ دوکنو شو دنیا کې چې منګ نیک او بد کې امتیاز وکړو او د چا په دوکه کې گیر نشو. گرسگی کرده می شیر آفرین شیر را مگمار برمازین کمین. گرسگی کرده کچره منگا د سپی پشان حرکتونه کړي غلط حرکتونه ایز مری پیدا کون کیا شیر را مگمار برمازین کمین. زمری لرا مسلط کوا مگمار د گماشتن نه دی گماشتن مقررول ته وي مسلط کولو ته زمری په منګ مسلط کوا د دې کمین او د دې مورچینا. مراد د دې نه د زمری نه دشمن دین یعنی نفس و شیطان دا په منګ باندې مسلط کوا چې
چې د کمینې غفلت نه وځي او موږ هلاک کی. مطلب دا دی چې په موږ زورور دلته د سپیو زمری دغه په دې اعتبار سپی کمزور دی، زمری په زورور دی، سپی د زمری مقابله نشي کولی. یعنی په موږ باندې زمنګ نه زورور مسلط کوا، کاغه نفس و شیطان دی یا بل دشمن دی. آب خوش را صورت آتش مده، اندر آتش صورت آب منه. آب خوش را صورت آتش مده، وی خیسته او خکلو بول را د اور شکل مور کوا، اندر آتش صورت آب منه، او په اور کې منګ ته د اوبو شکل مګ ده. منه د نهادن نه دی، یعنی مګ ده. منح یعنی مګ ده. ها د دې مطلب وې دا دی چې اوبو لره د اور شکل مور کوا، او اور کې د اوبو شکل منګ ته مخکاره کو، اوبه د اور په شکل کې. نو مطلب دا دی کہ امر نافع کو اس کے نفس سے گران و ناگوار ہونے سے مضر سمجھ جائے. چې یو نافع امر دی منګ ته فایده رسي، خو په نفس باندې نفس یې نه برداشت کوي، هغه منګ مضر وګڼو، د فایدې خبره ده. او یا مثلا یو مضر کار دی خو نفس ورته میلان کوي، نفس ته لذت لی، او هغه منګه څه وګڼو؟ نافع وګڼو. د دې مطلب دا دی چې اور راته د اوبو په شکل کې مخکاره کوي، یو خطرناک کار دی، نقصانی، او موږ ته ښه ښکاره شي. او کم ښه خوږي اوبه دي او موږ ته د اور شکل کې د فایدې کار دی، د ثواب او د نیکۍ کار دی، او موږ ته غلط ښکاره شي. یعنی زموږ ذهن داسې مه کوه، داسې مه جوړوه. از شراب قهر چون مستی ده، نیست هارا صورت هستی ده. کله چې د قهر د شرابو نه چا لره مستی ورکې، نو بیا ته نیس لره د هستی صورت ورکې. څه مطلب شو؟ ګوره کله چې وای ته د خپل قهر نه د چا عقل زایل کې، څنګه چې د شرابو نه عقل زایل کېږي، نو په هغه وخت کې معدوم څیزونه ته ورته د موجود شکل ورکې. لکه په کوم شیز کې خیر نشته، انسان ته پکې خیر ښکاري. از شراب قهر چون مستی ده، کله چې ته مستی ورکې او سړی باندې د خدای په غضب گرفتار کې، نو بیا نستی لره د هستی صورت ورکې. او دا الله تعالی د قهر علامه ده. چیز مستی بند چشم از دید چشم، تا نماید سنگ گوهر پشم یشم. دغه مستی څه شی دی؟ بند چشم از دید چشم، یعنی بسته شدن چشم، تړل د سترګو د دید چشم نه، دا واقعیتونو د لیدلو نه. مراد دا دی چې د بصیرت سترګې د قوت معرفت نه بندي شي، نو څه چلو شي؟ سړی ته کاڼې گوهر په نظر راځي، قیمتي لال، او پشم وړی ورته څه په نظر راځي؟ یشم. یشم یو قیمتي کاڼی دی چې دا د عقیق یا زبرجد سره مشابهت لري، او په مختلفو رنگونو کې پیدا کیږي. اکثر په شین رنگ کې زیات وي. نو اکثر کله چې الله تعالی غضب کې سړی راشي، نو دته ښه بد ښکاري او بد ورته ښه ښکاري. دی پوهېږي نه، دته شیطان هغه خراب او د نقصان کار ښه ښکاره کي، لکه قتل، زنا، شراب وغیره. نو خدای قهري، د ده نظر هغه قوت بصیرت د زړه سترګې ړندې شي، او دا سترګې د واقعیتونو د لیدلو نه ړندې شي، کار نه کوي. کاڼې ورته جوهر ښکاري او پشم ورته یشم ښکاري. په عربی کې ورته څه وایي؟ یشب هم وایي، یشب. چیز مستی حس ها مبدل شدن، شوب گز اندر نظر سندل شدن. دا مستی څه شی دی؟ دا حسونه بدلیدل دي د ادراک اصلی نه، چې سړی اصل ادراک نشي کولی او واقعیتونه ورته الټه په نظر راځي. چوب گز اندر نظر سندل شدن،
د غز لرګی د ده په نظر کې د سندل لرګی ښکاري. سندل چندن ته وایي چې خوشبویه لرګی دی، قیمتي. او غز دا بې میوې او بې اهمیته لرګی دی، صرف سوځولی دي دا غز، نه پکې خوشبویي شته. نو بعضې وخت کې دا الله تعالی قهر چې په چا راشي او یو قسم یې مس کي، د قهر مستی د ده حسونه بیا کار نه کي، حواس پنجګانه دته غز بیا سندل ښکاري، دته غلط کار ښه ښکاري. نو مولانا روم مخکې ویلې چې د دې غضب الله تعالی ته صرف عقل به بیا نه چلی، الله تعالی ته به سوال کې زاری به کوي چې الله منګه په خپل حفظ و امان کې وساته، د نفس و شیطان د مکرونو نه. دا درس دلته ختمو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.